نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د جمعې د شپې ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. همدا وظیفه تاسو د جمعې په شپه هم کولی شئ او دا وظیفه تاسو د جمعې په ورځ باندې هم کولی شئ. ډیره زیاته زړه راښکونکې ډیره زیاته بهترینه او د کمال وظیفه ده. دې وظیفې سبا الله پاک ستاسو 1000 حاجتونه پوره کوي. زر حاجتونه محترم استاد سے پوره کیږي او دا علما کم ویلي د دې نه سیوا حاجتونه ان شاء الله العزیز الله پاک انسان له پوره کوي. نن سبا معاشره کې د هر یو انسان سنه صفای شي، د هر یو انسان سنه مسله وي، د چا د کاروبار مسله وي، د چا د رشتې مسله وي، د غرنګي د چا د روزګار مسله وي. څوک په امتحان کې پاس کېدل غواړي، څوک ډاکټر سازېدل غواړي، څوک انجینیر سازېدل غواړي، دغه رنګې څوک پراخه بهترینه زندگی غواړي. نو د هر چا مختلف حاجتونه دي. څوک مشکل کې راګیر وي، چا یو مسله وي، بل پریشان وي، بل تکلیف وي، یو مسله بل مسله. نو داسې انسان به نه چې دغه مسله نه وي. نو دې وظیفې سره به انشاءالله ستاسو 1000 حاجتونه سیوا حاجتونه دا پوره کېږي. د الله پاک په در کې څه کمی نشته دی. نو تاسو دا وظیفه وکړئ د زړه په صدق باندې، د زړه په اخلاص باندې. انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ چې الله پاک څه کوي. او مکمل توجه مکمل اخلاص دا پکې شرط دی. چې څوک مکمل توجه سره نشي کولی یا مکمل یقین سره نشي کولی، اخلاص سره نشي کولی، هغه د ویډیو سکیپ کې بل څه دی وګوري. ځکه چې دا څیزونه روحاني اعمال دي او کوم څه چې روحاني دي نو دا به یقین غواړي. ځکه الله پاک موږ نه راکتلی، نم پیغمبر لیدلی، نم آخرت لیدلی، نم جنت لیدلی، نم عرش لیدلی. نو دغه رنګې ټول ایمان بالغیب دی او په صدق سره دی. نو دغه رنګې دا وظیفه موږ کوو نو الله پاک نه به غواړو ښه په صدق باندې، ښه په ښه طریقې سره، ښه په اخلاص باندې، مکمل یقین سره. هغې نه بعد به الله پاک پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده د جمعې د شپې هم ده او دا وظیفه د جمعې د ورځې هم ده. په دواړو باندې هم کولی شي، د شپې هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي. انشاءالله العزیز پیدا دا به ډېره زیاته کوي. انشاءالله العزیز وظیفې کې دومره کشش پکې دی، دومره پرمغز وظیفه ده چې تاسو دا وظیفه کړې نه وي. انشاءالله العزیز الله پاک د ذات امید دی چې مخکې به ستاسو کارونه په ښه طریقې سره انجام ته دا ورسولي. محترم مسلمانانو، وظیفه زمونږ د جمعې د شپې د جمعې د ورځې ده. که چېرته تاسو هم حاجات لرئ یا مشکلات لرئ نو همدا وظیفه د جمعې د شپې یا د جمعې د ورځې وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک بدله په ښه ځای کې رشته درکوي. که چېرته د رشتې خواهشمند دی، که چېرته یو ډېر زیات لوی تکلیف کې راګیرئ او د هغې نه وتل تاته ناممکن دي، انشاءالله ممکن کېدل لازمي دي. ځکه دا وظیفه یو پیغمبر کړی و، الله پاک ډېر زیات لوی مصیبت نه رایستی. نو که تاسو دا وظیفه وکړئ څومره په اخلاص باندې وشي نو چې الله پاک د پیغمبر سره کوم وعده و هغه وعده تا سره هم ده که نه، بس لږه صدق غواړي او دغه رنګې یقین غواړي. انشاءالله العزیز باقي الله پاک هر څیز زمونږ دپاره په ښه طریقې ساتي. که موږ د الله پاک نه غواړو نو چا نه به غواړو. او وظیفې مکمل ترتیب مکمل طریقه کار داسې دی چې تاسو کله دا وظیفه کول غواړئ د هغې نه مخکې دا وظیفه کوم پیغمبر کړی هغه تصور په ذهن کې راولئ چې الله پاک ستا یو محبوب پیغمبر دا وظیفه کړې وه او ته هغه محبوب پیغمبر دا د دریو تیارو نه راویستو. دغه پیغمبر په سمندر په تیاره کې و، دغه رنګې د شپې په تیاره کې و، د مۍ په خېټه په تیاره کې و. حضرت یونس علیه السلام د دریو تیارو نه الله پاک راویستو او د دې کلماتو په زور سره، د دې په برکت سره الله پاک په سورت صافات کې وایي که چېرته یونس علیه السلام دا ذکر نه وی کړی
تر قیامت پورې به یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې وي. نو وظیفه د کمال نه وظیفه ډیره زیاته عظیم شانه ده، ډیره زیاته پر اثر ده، ځکه چې الله پاک خپل قدرت ذکر نه وکړ نو دا به ما نه وی رئیسې نو پته لګي چې په دې ذکر کې اثر ډیر زیات دی. الله پاک دې زموږ استاد په خلو کې اثر پیدا کړي چې د کوم مقصد لپاره موږ دا وظیفه کوو، د کوم حاجت لپاره کوو، دا رنګ د کوم مشکل لپاره کوو چې الله پاک په ښه طریقې سره انجام ته محترم دا ورسوي. یونس علیه السلام د کلي نه راووت او خلکو ته وی چې عذاب به راځي. ټول هلکه راووتل، استغفار شروع کړو او عذاب راغلی، عذاب ایسته واپس لاړی. چې کله یونس علیه السلام د مۍ هیټه ته لاړی، بیا د هغې نه راووتو، بیا چې لاړی کلي ته نو کلی آباد و، ایسته واپس یې کړه. نو چې کله واپس یې کې را روان شو نو یو کس ورسره رامنډې وایي چې کم خوا ځې؟ وایي نه وایي دا کلی خو ټیک دی یار، بیا ما ته خلکو دروغجن وایي. نه وایي راځه وایي خلکو داسې چل کړی، پوره قصه یې ورته وکړله چې الله پاک دې توبه وویسته، الله پاک بیا عذاب د لر کړو. نو بیا یونس علیه السلام د لکونو خلکو مشري وکړله، لکونو خلکو د دې وظیفې دومره کمال دی، عزت هم پکې دی، د مشکل نه نجات هم پکې دی، حاجت هم پکې پوره کېږي. چې یونس علیه السلام څه حاجت و څه مطلب یې دا و چې ټول خلکو به څنګه مسلمانان شي یار، او دغه رنګ عزت یې موږ ورکړه، دومره خلکو یې مشر کړو په ښه طریقې سره. نو تاسو هم حاجتونه وي ستاسو 1000 قبلېږي ها انشاءالله سرته ورسي. مشکلات دي چې څومره هم دي انشاءالله العزیز الله پاک به حتمي، خو بس وظیفه به نه پرېږدي، وظیفه به نه پرېږدي. حق وظیفه دې پرېښوده بیا ګورې مسله به کوي، وظیفه به سره پرېږدي نو وظیفې ترتیب او طریقه‌کار به داسې تاسو به 2 رکعته نفل وکړئ. کله هم 2 رکعته نفل وکړل، په لومړي رکعت کې به آیت الکرسي وي او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد وي. که دا نه شي ویلی درځي نه، په لومړي رکعت کې به سورة الکافرون وي، په دویم کې قل هو الله احد وي. که دا هم نه شي کولی نو په یو کې هم سوره اخلاص ووایه، قل هو الله احد، په بل کې هم ووایه. د 2 رکعته وکړل، بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې درود ابراهیم وي، د مانځه درود شریف یو شپېرې او 280 پیرې به لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا به 786 پیرې وي، 786 پیرې، او دې سره سره به 100 پیرې استغفار وي، 100 پیرې به استغفار وي، او بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې درود ابراهیم وي، بیا به دعا وکړي چې څه حاجت دې پړی، څه مشکل دی ووایه، دلته کې اوس ووایه دومره ذکر تا وکړه الله پاک ستا مني ووایه. نن دې وظیفه وکړله، سبا د جمعې ورځ بیا مو دغه رنګې روزانه هم کولی شي، او بهتر به دا وي ستا دپاره چې د جمعې په شپه د جمعې په ورځ باندې کوه، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.